دا زه 45 کاله راسي چې زه مرم نو دا زما عمل خراب دی او که نه د حکمرانانو عمل خراب دی زما په دې والو باندې پیسې ګټي کوم ځای کې رښتیا بدعملي ده هلته خو څه نه راځي زه به یې نوم نه علم خو چې د کوم ځای خلکو ویلي دي هغلته چې کوم دی دا منډی چلیږي د انسانانو منډی هلته خو اړوار نه خو مونږ عقیده دا ده چې خدای د نیکانو خلکو امتحان لي نو دا پښتانه خدای ډېر نیکان پیدا کړي دي ځکه چې حجونه دلته دي روژې دلته دي د چا خبره د خیرات او زکات مطلب خواري او کوشش دلته دی نو زمونږ خو چې رښتیا خبرې په دې علاقه کې زمونږ د نیکانو په وجه باندې دا مذهب خور شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ملګرو ډېره شکریا ملګرو خصوصا داسې ده چې تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې په دې لنډو ورځو کې ډېره غټه زلزله راغلې وه په کونړ کې او د هغې خوشه علاقه کې تقریبا 1000 د پاسه کسان چې کوم دی نو هغه هغې کې شهیدان شو 3000 د پاسه مطلب چې 300 کسان بلکې 3300 کسان چې کوم دی دا زخمیان شو او 5,500 کورونه چې کوم دی په دې کې تباه شو او کله تاسو ته پای چې زلزله راشي د هغې تباهۍ نه پس هم بیا هغه خبره روانې کورونه را پرېوتې وي ملبې د لاندې خلک وي د خوراک څښاک مسله وي د کپړو مسله وي کورونو کټونه دا هر څه نو په دې کې چې کوم دی نو مونږ خپل ځاني تاسو ته په خپله هم پته چې دې خو هم سیلابونه راغلي وو په پاکستان کې او خاص کر پښتون بیلټ کې ډېر زیات راغلي وو بیا پنجاب کې او سند ته هم مطلب چې واوړېده خو د افغانستان مرکزي سفیر سره اسلام آباد کې ملاقات وکړو تعزیتي غمرازي او دی ورسره وکړ سره د لاړو حوصلې غمرازي وکړو مطلب چې د هغې مطلب دلجویي مو وکړه تاسو رښتیا خبره چې دا همره غټه تباهۍ دپاره د ډېر امداد ضرورت دی مونږ خو په دې سلسله کې ټولې دنیا ته اپیل کړی دی د افغانستان په حواله هم یو خو پاکستان او افغانستان خو دواړه ګاونډیان دي خو موږ د پاکستان پښتانه او د افغانستان پښتانه موږ خو په وینه هم شریک یو په تهذیب او په ثقافت هم شریک یو په خاوره هم شریک یو نو په موږ باندې ډېر حق دی او چې څنګه موږ دا 15 کاله په دهشتګردۍ کې تباه او برباد شو داسې افغانستان خلک هم 15 کاله راسې په دهشتګردۍ کې تباه او برباد شو اوس پکې خدایي افت او قدرتي افت چې راغو نو دا پې د غم د پاسه غم شو نو په دې سلسله کې هغوی سره د کومک ډېر ضرورت دی اقوام متحده له پکار چې خصوصي توګه باندې ته توجه ورکړي بیا چې کوم د دنیا د غټ غټ ملکونه دي دوی له پکار دی چې دې ته خامخا توجه کړي کوم ادارې چې هغه امدادونه نو پکار پاکستان ته هغه ادارې توجه کړي هغوی ته امداد ورکړي چې په دې سخت وخت کې مطلب ورسره امداد وکړي او د کوم چې زمونږ لکه د لارې کومې دي د خاص کر د افغانستان او زموږ ترمنځ چې دا لارې کولو کړي چې د زلزلې کوم زخمیان دي چې هغه هسپتال ته وړلی شي کوم امداد چې دوی له خل ورکوي نو زمونږ د پاکستان د طرف نه د خشکۍ لار دا ډېره اسانه ده او دا ارزان هم ده نو پکار دی چې دا لارې کولو کړي چې په دې باندې ورسره امداد هم وشي دا مونږ مخکې ویلي ایمل خان هم ویلي دي بیا ما هم ویلي دي بیا د دې نه پس چې کوم دی نو ایمل خان د دې اعلان وکړو چې یاره په دې زلزله کې د دوی سره امداد پکار دی ملګرتیا پکار ده او دغه رنګ بیا د صوبایي صدر په حیثیت ما اعلان وکړو چې ایمل خان چې څه ویلي نو پکار دی چې زموږ خیبر پښتونخوا په هغې باندې عمل وکړي او مونږ لکه دلته په خیبر پښتونخوا کې د ټولې ضلعو په سطحه هغوی ته دا هدایت جاري کړي دي چې عوامي نشر پارټي او ورسره چې کوم دی خدای خدمتګار تنظیم دا د په شریکه باندې خپل کیمپونه ولګوي لکه تاسو دا د وینې په نوښار کې دا مشترکه کیمپ چې کوم دی نو لګېدلی دی داسې مونږ وګرځېدو 4-5 ځایونو کې هلته مشترکه کیمپونه لګېدلي او زما په خیبر په ټولو ځایونو کې مطلب چې مشترکه کیمپونه چې کوم دی نو هلته لګېدلي دي دا مونږ غواړو امداد او دا امداد چې کوم دی دا څوک ورته چندې شکل ورکوي څوک څه دا امداد چې کوم دی دا هغې خلکو دی چې څوک په تکلیف کې وي نو مونږ وایو چې د دې لپاره د خوراک څښاک د کپړو مطلب چې د کټونو لکه د حجرې دپاره سامان د کورونو دپاره سامان د جوماتونو دپاره سامان دا د امداد په شکل کې هم راتلی شي
کپړې جامې سپلای دا هم پکې راتلی شي بورکې پړوني لکه داسې هر شی چې هغه ضرورت زندګۍ کې راځي موږ د هغې اپیل کړی دی او که څوک دې کې نغدې ورکوي دا هم مطلب دی چې امداد دی نو په دې شکل باندې موږ تمه او توقع لرو چې زما د پارټۍ خلکو ته خو هدایت خو عام خلکو ته کوم چې زما د هرو پارټۍ سره تعلق لري د هر مکتب فکر خلک دي خو په حیثیت انسان موږ یو یو د انسانیت په بنیاد موږ له پکای چې یو بل سره مینه وکړو او دا وخت نن په افغانانو راغلی د افغانستان کې سبا په نورو خلکو راتلی شي پکار دی چې موږ یې په دې سخت وخت کې یاد لهذا په دې سخت وخت کې اپیل کوو د مطلب د پاکستان اوسیدونکو ته او په خصوصي توګه ټولو پښتنو ته اپیل کوو چې دې کې ایماندارۍ باندې سوالي او د دوی سره داسې امداد وکړي چې په دې سخت کې چې دا کم تکلیف ورته میلو دی چې په دې کې نور دوی ته مطلب دی تکلیف میلو نه شي خدای دې هغه شهیدانو مرتبې اوچتې کړي خدای چې کوم دی زخمیان هغوی له صحت ورکړي او زمونږ چې د چا کورونه وران دي نو خدای دې هغوی مطلب په خپلو کورونو کې بیا آباد کړي او د امداد ورکولو والا دې خدای همت ورکړي چې دا کورونه ورته جوړ کړي او خدای د هغوی او زمونږ په شریکه دا خدای د طرف نه به دا تمه کوو چې دا آسماني آفتونه او د انساني آفتونه د دې دواړو نه په امانو کې وساتي او دا مصیبتونه ختم کړي او خدای دې زمونږ د ټولو دا دنیا هم خشته کړي او آخرت هم خشته کړي ډېره مهرباني دا سره یو خو د مطلب چې د لکه کلایمیټ چینج چې کوم دی انوایرمنټل چینج دا موسمي خلک به بیداري به ورته ځان سنبال کړی مونږ ورته په هغه شکل کې به ځان نه سنبال کړی دا به زموږ کوتاهي وي زموږ نه مراد حکومت دی ځکه دا په حکومت په سطح باندې دا امداد او دا شیزونه پکاري خو د خلکو یو سوچ دی ما چې په سوات کې کم خاص کر په بونیر کې ما چې کم سیلاب لیدلی دا 40 بلکې 80 کاله زما خپل عمر دی ما داسې سیلاب نه لیدلی دا یو نوی سیلاب دی او تا خلک چې تا سوال وکړو چې زه د ملګرو سره په هغې خبره وکړم چې مخکې به سیلاب راتلو نو پس لکه زمونږ طرف ته دا غرونه دي نو چې باران به وشو نو د اوبه به په چړه رالې نو په میدان کې به سیلاب لکه خلکو ویې کړ باران په چراغ شو خرې د پبو یوړې دا به په پېښور کې به خلکو ویې باران مطلب په تیرو شو خرې د خالصې یوړې مطلب دی چې دا داسې وه لکه چې په غر به باران وشو نو میدان به سیلاب شو دې ځل په غر سیلاب و لکه وریځ چې کوم دی هغه لکه دوی ورته وایي چې لکه کلاوډ برسټ لکه وریځ شلېدل لکه مونږ پښتانه خو ورته شړک وایو چې تا خدای در باندې شړک راګزار کو دا داسې خبره وه نن پته ولګي چې شړک څه ته وایي دا هغه چینج دی انوایرمنټل چینج یو خو زموږ خپله کوتاهي ده مونږ خپل ځنګلات ختم کړو زمونږ حکومتونه خاص کر خیبر پښتونخوا حکومت په دې سلسله کې ډېر غټ مجرم دی ځکه چې زمونږ شته ځنګلات ختم دي هلکه خلک تاسو خو مونږ ته وی ونې به زیاتو نو دا ختمې ولې شوې نو چې ونه ختمه شوه نو د هغې نقصانات څه دي غر به لکه غر کاڼي به ټینګو هغه مطلب دی کنټرول ختم شو باران چې به راتلو د ونو به کنټرول کوو هغه کنټرول ختم شو بیا دا وریځ چې کله موسمونه برابر دا به خوځېده دا وریځ به چې تله راتله دا به لږ شوه دا به نرمه شوه دا به مطلب چې دومره اوس موسم یخ شي دا خوځي نه دا په ځای واوره شي دا چې واوره شي خلک بیا د غر غوندې په بره خېږي او چې د غر غوندې په بره خېږي او راپروځي نو دا د واورې غر راپروځي او چې غر راپروځي نو دې ځله په دې کې دا مونږ وایو د اوبو تندر دا د اوبو غر دی نو دې ځله مخکې به یو راپرېوتو دوه راپرېوتو دې ځله بې شماره راپرېوتي نو ته سوچ وکړه چې دا یو غر لکه داسې وګړه نیر یا سمندر نو چې په تا بې شماره سمندر یې راپروځي ته به څه کوې بیا دې کې یو بل خبره شوې مونږ خو ولیدل دې کې شګه راتلل دې کې چې کوم دی نو باجري راتلل دې کې خاوره راتلل او دې کې کاڼي راتلل هغه کاڼي چې کرین نشو خوځولی کرین سړی وایي چې دا څنګه نه رالل او څه شو زه خو 3 ځل لاړم بونیر ته په دې 3م ځل راته هغوی وایي چې میا صاحب یو عجیبه کار شوی دا خبره عام نه ده لا
چې یوازې دا نه چې د اوبو تندر و، دا نه چې باجري وه یا مطلب خټه وه یا چې کوم دی نو شګه وه، د لاندې د غر نه لکه دا به راوته، دا کاڼي او دغه د غر نه راوته او دا یشېدلي وو، لکه چې څنګه لاوه راځي، لاوه زلزلې سره لاوه راوځي، دا به د لاوې غوندې ګرمه شګه، ګرمه باجري، ګرم غټ کاڼي، دا د غر نه دننه نه راوته، غر خود کېدو او دا به په دې کې شاملېده. زمونږ ډېرو خلکو چې تا کوم سوال کړی دی ځای ته راځم، ډېر خلک وایي چې دا عملونو نتیجه ده. مونږ خو مسلمانان یو، زموږ عقیده د دوی نه لږه زیاته مضبوطه ده، ځکه چې مونږ ډېر والو خوړه. دا چې په چا سخته دا 15 کاله راسي چې زه مرم، نو دا زما عمل خراب دی که نه؟ د حکمرانانو عمل خراب دی، زما په دې والو باندې پیسې ګټي، دی خو زما په وینه پیسې ګټي. چې کوم ځای کې رښتیا بدعملي ده هلته خو څه نه راځي. زه به یې نوم نه الم، خو چې د کوم ځای خلکو ویلي دي هغلته چې کوم دی دا منډی چلیږي، د انسانانو منډی، هلته خو اړوار نه خو. مونږ عقیده دا ده چې خدای د نیکانو خلکو امتحان لي، نو دا پښتانه خدای ډېر نیکان پیدا کړي دي، ځکه چې حجونه دلته دي، روژې دلته دي، د چا خبره د خیرات او زکات مطلب خواري او کوشش دلته دی. نو زمونږ خو چې رښتیا خبرې په دې علاقه کې زمونږ د نیکانو په وجه باندې دا مذهب خور شوی دی، نو د نیکۍ امتحاني. نو که څوک وایي چې دا د بدعملۍ په وجه په پښتنو راغلی دی، نو موږ دا وایو چې دا د نیکۍ په وجه راغلی دی، چې د نیکانو خلکو هم خدای امتحان اخلي. خو موږ د خدای په فضل سره د شرګردۍ په امتحان کې هم خدای کامیاب کړي او دا خدای افت دی. انشاءالله تعالی خدای به دا راته راولي او دا افت به هم ختمیږي. خو دا خبره کوم چې کله دلته سیلاب و، نو چا نه وایي چې کالاباغ ډیم ښه ده چې جوړ نه شو. که دا جوړ وی نو موږ اوس چوپ وکړ، خو چې دا ټک نه خو اوبه د دې ځینې نه یې وراوړېدلې، دا ټک نه خو اوبه د هندوستان نه راغلې، نو هغوی وایي که دا کالاباغ جوړ وی نو موږ به بچو. نو کالاباغ خو په سترګو د خدای تاسو وړاندې کړي، یو ګوټ د کالاباغ نه نه تېرېږي، یو ګوټ دا 100% د هندوستان نه راځي، او هغه هندوستان دی چې تا پې دریابونه خرڅ کړي دي، همدغه ایوب خان پې دریابونه خرڅ کړي وو. او کالاباغ ډیم چې کوم دی د انګریزانو وخت کې جوړېدو، ولې جوړ نه کړو؟ انګریزانو چې سروې وکړه هغه ویې دې کې ګټه کمه ده، تباهي زیاته ده. بیا د ایوب خان وخت کې جوړېدو چې سروې وکړه هغه ویې چې دلته تاوان زیات دی، نو توربېلې جوړ او داسې که ډیمونه جوړوي، شل ډیمونه دې جوړ دي کړي، کټ زره دې جوړ کړي، ورسره چې کوم دی نو بادشاه دې جوړ کړي، دا مومند ډیم باندې کار روان دی، دا دې وکړي، کورم تنګي باندې هلته دې جوړ کړي. د ډیمونو ځایونه ډېر دي او بقول د دی د مطلب د سترګو تور عمران خان دی چې 3.5 ډیمونو دلته گنجایش دی. نو زه د هغه نه نیم خبر چا کم ډیمونه یادوي، خو واړه واړه ډیمونه رننګ واټر باندې دا د 3.5 نه زیات گنجایش دی. لکه په روان اوبو ته په یو فرلنګ کې ډیم جوړولی شي، دلته دې بجلي جوړه کړه، اوبه ترې راوتې، زما اوبو کې دومره زور دی د غر نه را روان دي، فرلنګ نه نیم فرلنګ کې ډیم جوړولی شي، دی نه جوړوي. او دی ما ته وایي چې ته د بجلی مخالف یې. نه، زما بجلی ته یې ماله نه راکې، نن موړه دي په ما بند دي، څوک خو دې زما تپوس وکړي، پنجاب نه وړه بند دي که نه، څوک تپوس کوي. غرض مې ستا د خبرې نه ده چې که چېرته زمونږ په عملونو کې فرق وي، نو خدای دې زمونږ عملونه درست کړي، که زمونږ نیتونو کې فرق وي خدای دې درست کړي، که چېرته زمونږ کوتاهي خدای زمونږ کوتاهي ختمې کړي. خو د خدای په دربار کې هېڅ کمی نشته، د لوی خدای نه تمه لرو چې زمونږ دا بده ورځ په ښه ورځ کې بدله کړي. او که نور خلک دا د ډیم خبره کوي، نو موږ ورته دا خبره ضرور کوو چې ستاسو ماهرین صرف پنجاب ویني چې پنجاب ته نقصان دی، نو پاکستان ته. نو زه په پنجاب خفه یم چې دا تاسو په ریکارډ راشي. زه چې په انسان خفه کېږم د پنجاب هم انسانان دي، که زه چې په انسان خفه کېږم د سند هم انسانان دي. او زه به ولې نه خفه کېږم چې زه مرمه، زه ډوبېږم، زه ډوب شوی یم، زه مړ شوی یم. دی خو هر کال پرې راځي، دا د هندوستان د اوبه خو هر کال راځي. په کار دی چې حکومت پاکستان د دې دپاره غم وکړي. خو چې دا ډیم چا یاد کړی دی، دی ظلم کړی، دا زیاتې کړی، د هغې مذمت کوو. خو زمونږ وزیر اعلی هم په دې کیسه ایشتې ده. ده نه تپوس کوو دهشتګردي دې ختمه کړه، امن دې راوستو، سیلاب زدګانو لرې مطلع سوره سول، په خپله ناکامترین سړی ستا په نوم باندې اوس هم د دهشتګردو ګروپ چلیږي، خلک دې دلته تباه و برباد کړ، او ته چې کوم دی نو ګډې وډې وې. لہذا زه د دې وزیر اعلی چې د خپلې پارټۍ ویلي چې دا د پالیسي ذاتي، دا د پارټۍ پالیسي نه، زه د دې بیان د مذمت کوم. او دا ناکامترین سړی دی، په کار دا دی چې دی قبله درست کړي، او کني
مونږ چې کوم دی په سخته کې وخت تېر کړی د سختې عادت یو او خدای نه بس اخري سوال دا کوم چې خدای دا دنیا هم خشته کې او آخرت هم خشته کې. واخر دعوانا ان الحمد لله